جی بسم الله الرحمن الرحیم. خو چې تاسو د خپل ورونو فخر باچا کامران خان زمونږ د ESF د یوت او د ټول بنیر د تحریک انصاف د تنظیمونو د تحصیل ناظمین صاحبانو چیرمنانو صاحبانو د ټول بنیر نه راغلي ورکرانو دلته په دې غاڼه په مقام دي ته په خیر علي خوش آمدید وایم او تاسو چې کوم سوال کو دغه جواب در کوم خو نن کوم دلته کوم چې راغون شوی یو سواد تروان یو زمون خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب نن خپل ابایی کلی ترازی علاقې ته برازي خپل ضلع ته باغ کې زمونږ د ملکن ډیویژن چې څومره زمونږ د ملګری دي د پارټۍ ملګری دي هغه دا خواهش چې موږ خپل وزیر اعلی صاحب ته خوش آمدید وایو په خیر علي وایو او زمونږ باندې حق هم ډیر زیات دی ځکه چې موږ ته په دې څلور کال کې په پیښور کې چې کله موږ ګورنمنت او تحریک انصاف فخر باچا او زوګ زمونږ څومره مورکران دي کامران رو نور چې څومره د بنیر څومره زمونږ تلی راغلی ویلته نو ډیر په درون نظر کتلې دي بنیر ته کړه ترقیاتي کارونو په حواله سره دي هغه باندې خپل وس کړي دي پاربونو روپۍ دي بنیر ته ور کړي دي نن موږ الته کې روان یو د ټول ملګری دغه په خیر علي ته دغه خوش آمدید ته تاسو چې کوم تاسو کو جدا سیدا چې د ټنل په حواله سره دا تنقید به کوي خلک ظاهر خبردار تنقید د خلکو حق ته په حکومت باندې کوي موږ جمهوریت خلک یو موږ تنقید د خلکو اورم او موږ تنقید د خلکو برداشت کوم او په تنقید کې کوم د ځان د اصلاح د پاره سګورو چې یاره په دې کې زمونږ د اصلاح سلار شته نو خپل اسلام کو پناه حق نه ودرې سترګې نه پټو حقایق نه مسخ کو او د دې په حواله سره دا یو پروجیکټ وزیر اعلی صاحب ته موږ ویلی او ما فخر باچا هغه ته موږ وی چې دا سواد او خای وزیر الله د بنیر تحصیل نو تاسو په دې کې مهرباني وکړئ هغه کومه بنیر چې ځان لزله شو دلته کې دا دغه پیدا شو فاصله پیدا شو نو د دې فاصله ختمولو لپاره چې کم دینه دا یو بهترینه منصوبه ده نو هغه دا اپروف کړه په IDP کې ورواچوله بیا داغه 2 ارب روپے کاست راغې بهر الخير هغه مارکیټ ریټ سیوا شو ګرانی را لاسیزونه را لو دا اوس 9 ارب 17 کروڑ روپے ته هغه کاست ورسېدو بیا داغه ټینډر وشو ټینډر داغه حواله شو ورکاډر داغه شو تقریبا 1 ارب روپے هغه ته په دې بجټ کې لوکیټ شوې ان شاء الله تعالی تاسو بګورې را روان 10-15 دن کې دنه پلس 15 ورځې کې ان شاء الله دنه به تاسو ګورئ چې په دې ټنل باندې وکړ شروع او دا یو د ترقۍ د بنیر د ترقۍ واغه منصوبه ده چې دا غي سره به ان شاء الله دلته کې د خلکو په ژوند باندې په معیشت باندې پر انوایرنمنت باندې په ټول باندې به دا یو مثبت اثر ان شاء الله دا غي ډپارټمنټ دا غي بورډ په دسمبر 2022 کې تیار کړو هغه لګیدل او ان شاء الله دلته کې به خپل کار شروع سر د میډیکل کالج خبرم خلک کوي د موټروي د لینک خبره کوي په دې حواله باندې تاسو زه صرف جدا تاسو ته یو خبره کوم خلک به دا خبره کوي دا تاسو خبره بالکل ټیک ته خو بیا کال دلته د نور خلک نو ووټ د بنیر د خلکو نه دی ورکړي دلته کې چرته کې چا تاسو کتلې دلته چرته غي د سیمټو په بوجای باندې په تور ربړی پیپ باندې د کلاس 4 په نوکرای باندې په کوسه باندې د خلکو ووټ اغسته د بنیر د خلک غي غولولې د ټول عمر په غم خاطر باندې د مذهب په اسلام په نوم باندې د پښتو دغه په نوم باندې په دویم کال کرونا رااله هیڅ چیز نه خلکو خپل مړی پرېږو موږ 2 کال ډیولپمنٹ کړي په بنیر کې په 2 کال ډیولپمنٹ کې ابل ورځ د فخر باچا د حلقې تاسو کتري 14.5 ارب روپے په دغه ځای کې چې کم دي زمونږ ګورنمنت منزور کړي دی الته دا برته دي تفصیل وای دا غي سره د میډیکل کالج وزیر اعلی صاحب خپل دغه سوړې په مقام باندې اعلان وکړ خدا داسې پروجیکټ چې دغه انیشلی فیزیبিলিټی کیږي درې سلور میاشتې پاغه کې لګي یو کال تقریبا ما په دې ټنل په ځان وجلې دي یو نیم کال تقریبا د دې وشو چې دا ریویژن کیږي ریټ سیوا کیږي کانټریکټر اپلای څوک نه کوي بل سلانجر راځي دا داسې خونه ده چې زه سړی ته هم چې ورشه ما د لاغه د ټرانسفارمر راوړی د ورشه ځان لګلته ولګو ټول عمر په دې چل خلک سیاست کړي په کمبای سیاست کړي موږ د دې سيزونو نه خلاف یو موږ دلته زون 6 په بنیر په زون 6 کې شامل کړي در دین او جوانانو تعلیم یافتهونو تاسو کوي د دې احساس ته دي سره دي ټنل کمپلیشن چې دا کړو د دریو کالو د دې خپل ټینه ور دي د کمپلیشن 36 میاشتې خو دا به ان شاء الله کوشش من کوو چې زر تر زر اوس چونکې نگران سیټ اپ ته نگران حکومت ته وړاندې ان شاء الله سکیږي الله بادشاہ دی خلکو په مخونو خو د تحریک انصاف غږ دی بلاړو څه خبره نشته په ځلونو کې نو ان شاء الله میډیکل کالج مې اپروو دی په IDP کې منزور دی ایکسپریس وې موږ د خپل KP زمونږ 10 ارب روپے د پښتونخوا د PDWP لیمټ ته سکیم دی اپروول موږ دا غینه اپروو کړی دی د CDWP د فدرل ته هغه تلې دی موږ ته چې دا په PhD په کې واچي خو چونکې د PDM حکومت راغلی دغه خو زموږ د پاس دغه خپل پروجیکټونو چې د PhD په هغه ته ډراپ کړی هغه خو دې صوبې له پیسې مو ورکوي دلته کې پیسې ورکول دا صوبه غر کول دي هغه ته خدای سره انسانان نخکاری ځکه چې دلته پښتانه پاتې کیږي او هغه په عمران خان ځان وځي
منسټر صاحب دا دوی چیرته تاسو ایکسپریس وې خبره کوي خلک وی چیرته د ایکسپریس وې دغه فند چې دی هغه خودخیل ته تللی دی او الته پیرو ټول چې داسې د ایکسپریس وې فندونه خو د خیلو ته نه هغه 24 ارب روپۍ د هغې کاسټ په هغې وخت کې ها بیا بله دوباره که ریویژن شوی 29 ارب کاسټ لینډ دی پکې 37 کیلومتر دی هغه 36 کیلومتر په خودخیل کې خو اشته روډونه وران پراته دي هلته تاسو ولاړ شئ وګورئ په خودخیل کې څه حال دی خو هلته کې د هغې ځای منګ پکې لا د امبېله ټونګری یا په دغه ځای کې دا نور چې کوم سړکونه دغه ټاکه ټوکه و پکې منګ کړي خو نور چا خو هلته کې څه کار نه دی کړی 15 کاله وشو انشاءالله دغه وټ کټ په دې کې خیر سره په دې را روانه کړو منسټر صاحب اخري سوال کول غواړم چیرې خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب راځي په حکومت کې چې خلک د کارکونانو ډیره جوش جذبه نن هغه جوش جذبه برقرار ده وګونه الحمدلله تاسو ګورئ دلته کې موږ په شارټ نوټس باندې دلته کې خلکو ته وینا کړې ده تحریک انصاف دې مرګرو ته او د هغې دپاره تاسو د بونیر ریکارډ راواخلئ که اسلام آباد ته ځي که لاهور ته ځي که پینډۍ پېښور ته ځي د بونیر ریکارډ وي نن هم الحمدلله تاسو ګورئ دا بار سړک بند دی مکمل کیمره که سره ډرون تاسو وګورئ دا بار وچلوئ دا وګورئ تاسو چې دا بار پته ولګي چې موږ دلته کې د خپل وزیر اعلی صاحب استقبال په څه بنیاد باندې کوو